وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو ورځ سوال کړی دی د سحر د سنتو په باره کې. نو د سحر سنت چې دی دا ډیر موقت دی. بهتره دا دی چې سړی په خپل کور کې یا په خپل ډیره کې په خپل دفتر کې سنتو کې هغه نه پس بیا جمعه ته لاړ شي. خو بل فرض کې یو سړی سنت نه دی کړی او جمعه ته لاړه دغه وخت کې یا جمع ودرېږي او یا ولاړه ده، نو دی بس کوي، نو دی به د سحر سنت کوي، خو په دې دوو شرطونو باندې. یو شرط دا دی چې د سنتو د پاره بیل ځای وي، مثلا جمع دننه ولاړه ده او دی بهر برانډه کې ودرېږي، نو چې د سنتو د پاره بیل ځای وي نو اله به د سنت کوي، او چې بیل ځای نه د سنتو سره متصل ودرېږي، د جمع سره متصل ودرېږي، نو دا ناجایز دی. حدیث مبارک کی راضی اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبه، کله چې فرض منځ ودرېږي نو بیا بل منځ نه کېږي ما سوا د فرض منځ نه، نو چې بیل ځای وي نو اله به سنت کوي. او دویم شرط دا دی چې اله به سنت کوي چې د یقین وي چې زه کم از کم د امام سره یو رکعت لاندې کوی شم. که د دواړو کې یوم نه یا یو وی او یو نه، نو بیا دې وخت کې به د سنت نه کوي بلکې د بجمع کې شاملېږي. بیا چې کله د اشراق وخت راشي نو هغه وخت کې به سنت کوي. د جمع پسې متصلم سنت منع دی. نبی اسلام فرمای لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، د سحر د مانځه نه پس مونځ نه کېږي تر څو پورې چې نور نه راختلی، نو بیا به د اشراق په وخت کې سنت کوي. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه او عبد الله بن عمر رضی الله عنهما علامه شامی رحمه الله نقل کړی دی چې دوی دواړه یو ځل راغله مسجد نبوي ته او جمع ولاړه. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه یو طرف ته ودرې د سنت وکړه، غې نه پس جمع کې شامل شو. او عبد الله بن عمر رضی الله عنهما ډایرکټ جمع کې شامل شو. بیا هغه په خپل ځای باندې ناستو چې کله د اشراق وخت شو نو بیا دا سنت وکړه، هغې نه پس بیا کور ته لاړه. نو که دا دو شرطونه موجود وي نو بیا به سنت وکړي او هغې نه پس به جمع کې شامل شي. خو بالفرض که دا دواړه شرطونه موجوده مي، د سنتو د پاره بیل ځای مي، یقین مي چې زه کم از کم یو رکعت لاندې کوی شم، بیا هم جایز دی چې دی په جمع کې شامل شي، خو بیا به سنت نه پرېږدي، د اشراق په وخت کې به بیا کوي.